یو ځل هارون رشید بادشاہ بهلول دانا هغه یو د الله په مینه کې مست و مجذوب و یو فقیر و هغه رالی هارون رشید بادشاہ سره ملاقات له هارون رشید بادشاہ والا یو خسته غونده کې ډنډه وه هغې والا ورکړه وایي دا به وایي دې سره څه وکړم وایي دا چې بس چېرته د ټولو نه لوی بېوقوف دی ولیدو نو بس هغه له به یې ورکړې چې ټول نه لوی غټ بېوقوف یې هغه له به ورکړې غټ بېوقوف سړي له به دا ورکړي هغه راڼه ځان څخه یې کور کې کېښوده څه موده پس چې دی نو هارون رشید بادشاه بیمار شو ډېر سخت بیمار شو بس په کټ پرېوت دا بهلول د ده تپوس له لاړ دا ډنډه به ورسره وه هارون رشید بادشاه تپوس له لاړ چې ویلې ده د هغه خو ډېر سخت بیمار دی نو دی ورته وایي بادشاه سلامت وایي ته چې علاقې ته په دوره باندې ځې نو مخکې د اعضای معاینې دپاره څوک لیږې او ورته وایي چې او یو ټیم ځي زمونږ او دارنګې وایي ستا هلته د تلو نه مخکې هغې مکمل د تیاری حکم ورکې دا غځای چې هلته ستا انتظامات ښه برابري وایي او د دې بندوبست هم کومه زما دلته نه مخکې چې هغه ځای کې هر قسمه تیاری وکړي هغې هغه ځای ښه برابر کړي نو د مخکې نه خو دغه ځای زما د تلو نه مخکې هغې تیار کړی مکمل تیاری کړی بهلول ورته وایي خو ته خو اوس د آخرت په سفر باندې روان یې که نه عالم برزخ ته به ځې قبر ته به ځې د هغه ځای دپاره دې څومره تیاری کړی دی څومره بندوبست دې کړی دی هغه ورته وایي چې ایله خو مې دومره تیاری نه دی کړی نو بهلول ولا هغه ډنډه ورکړه وایي ستا نه غټ بېوقوفه ما ته بل څوک میلاو نه شو دا ډنډه تواله اوس چې دومره لوی سفر باندې روان یې دومره لوی سفر او ته هېڅ تیاری نه دی کړی د هغې د څه غم او فکر نه دی کړی نو د ده نه به غټ بېوقوفه انسان څوک وي چې په دومره غټ سفر باندې ځي او ځان سره توخه هم وانخلي د ده نه لوی بېوقوف خو نشته دی